حضور پاک پخپله فرمایي خیرکم خیرکم لاهله وانا خیرکم لاهلی. وی تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې د خپل کور والا ښځې او بچو سره ښي، او دا صفت ما کې پروت دی، زه د ښځې او بچو سره ښیم. ستا ځای صفا کوي، کټ دله څنډي، جامې په لاس کې دله درکوي، اوبه درله ګرموي. سهار وختي پېشمني وګورئ، زه په روژه کې تاسو نه پاسئ، پېشمنۍ درته ګرانې او ښځه څونه وختي پاڅېدلې. ډېر ظلمونه کوو ښځو سره، دین ورته نه ښایي او ظلم ورسره کوو. نن سبا چې څومره د ښځو متعلق خلک ظلم او زیاتې کوي که نه، توبه به وباسئ. په معمولي خبرو طلاقونه ورکوي، په معمولي خبرو یې دربئ، په معمولي خبرو ورته قسمونه خوري. هلکه دا ولې څه چل شوی؟ یو ځل ماله یو هلک راغی، یو ښځه طلاق یې ورکړي و 3. نو زه ښځو سره نه ملاوېږم، خو کور ته هغه جنۍ به مور ورسره وه، خویندې وغیره، هلک سره مور او پلار دا راغلي و، بار بیټک کې ناست و. نو دې جنۍ له دې هلک طلاق ورکړ 3. نو ما ته وړو مور وایي یاره وایي دا ښځو خو په ښځو ړه خفه کېږي که نه، وایي چې دې سپېره ولې طلاق ورکو دې ښځې له؟ وایي داسې ښکلې ښځه ده، ښایسته جنۍ ده، د عمر نه کمه ده، د رنګ نه ښایسته ده، د قد و قامت نه ښکلې ده، هوښیاره ده. ما وی د ښځو صفت خلک خاوند ته نه کوي، مه کوه صفتونه، دا ګناه ده، د پردو ښځو صفت به نه کوي. خو د هغې پې زړه خفه شو. ما ته یې ویې ډېره هوښیاره ده او عمر نه هم کمه ده او قابله ده، نو چې دې خاوند وله طلاق ولې ورکړه؟ داسې ښځې له څوک طلاق ورکوي؟ مې که خاوند دې وله ولیده، وی ولې هغه هم ښکلې دی؟ مې هغه خو د 14مې سپوږمۍ ده، دا برني غاښونه یې 80 ګزه بار راوتي دي، او دا پوزه یې غټ باټینګڼ دی، او په دې مخ یې غټ غټ داغونه او دانې دي، او غوږونه یې د اتي د غوږ په شان یو خاص شکل یې نیولی دی، او غاښونه یې دا زیړ لکه ته به اوس یې ترې نسوار وغورځو. وی دې سپېره بیا دې ښځې له طلاق ولې ورکوم؟ دومره بد شکله بدرنګ. نو ما هغه ښځې له اواز ورکړه، مې بچې ولې طلاق نه ورکوم؟ وی د ده نه تپوس وکړه. ما هغه هلک ته ویل لکه طلاق دې ولې ورکوم؟ غږ یې نه کوه، سر یې ښکته کړه. بیا مې ورته ویل هلکه ولې طلاق؟ بیا غږ نه کوې؟ هسې بیا مې هلو وایه، غږ نه کوې. هغه ښځې له مې اواز ورکړه، مې بچې خاوند خو دې غږ نه کوي، ولې طلاق درکړې؟ وی مولوي صاحب د طلاق په دې وجې راکړی دی چې سهار وختي مې ورته لوټه د اوبو ګرمه کړه، غسلخانه کې مې کېښوده، ورغلم ښه په مینه مې وړقه چې هله اوبه مې درته ګرمې ایښې دي، پاڅه اودس وکړه لمانځله نه. ها ها یا کول نه پاسې. بیا راغلم، هلته مې وله چای پخوله، پراټه وله پخوله، هلته منډې وه، بیا د پسې را منډې وه. بیا مې ورته مینت وکړه، نه پاسې. بیا مې ورته وویل چې یک نیک بخته، ښه په جګړه نه، په مینه، په غوسه نه، جمع خو ده نه وشوه، خو پاسه لمونځ وکړه نور راخېږي. وی دی بیا ها ها کوي، نه پاسې. ما ویل چې لمونځ وکړه نیک بخته، پاسه ډوډۍ هم سړېږي، چای مې دله پخه کړه، اوبه مې درته کوزه کې لوټه کې ګرمې ایښودې، د خدای نه ویرېږه، نور راوخت، قضا یې وکړه، خو دا لمونځ خو وکړه. وی سر یې راښکاره کړه او ما ته وایي چې ته هر وخت ما ته د مانځه مانځوې، ای مولخې، هر وخت د مانځه خبره کوې، زما په 3 طلاقو طلاقه کړه. یعنې یو ښځه به خاوند مانځله پاسئ او خاوند به طلاق ورکړي. یو خښته پرته وه په هغې مې ور غروال، اوچته مې کړه، مې ولګه چې په دا مازدیګر دې ووایم، تا خدای خیر کړي. نو خلکو ورونیم وایي ته خو جګړې کوې. مې جګړې نه، دا دله وجل غواړي، دا دوست دی، دله دی، په خوله چې سره اتل وطن مې وایي. ته مې خپله خور نه لرې چې ستا خور سره څوک دا چلوږي ته خفه کېږې که نه؟ که ستا لور سره څوک دا چلوږي ته خفه کېږې که نه؟ دا ماشومه مور پلار دې د تا ته لویه کړه، دا جینکۍ څونه په خوارۍ لویېږي،
د مور پلار خو د زوی نه په جنۍ رحم ډېرې جامې وله راوړي پیزار راوړي بنګړي ورته راوړي په غېږ یې ګرځئ دا یا خیال یې ساتي د عزت بیا یې لویه کي بیا وله کالي مالي او لوښي موښي او تا ته یې در واده کي نو دا مور پلار دې له دا خواري کړی ته ظلم به کوې په دې ولې په ښځو ظلم کوې ستا ډوډۍ پخوي تا له چای پخوي ستا د میلمه عزت دې ښځې تا له جوړ کړی ستا میلمنو عزت دې جوړ ستا ځای صفا کوي کټ ته له سنډي جامې په لاس کې دله درکوي اوبه درله ګرموي سهار وختي پېشمني وګورئ زه په روژه کې تاسو نه پاسئ پېشمنۍ درته ګرانې او ښځه څونه وختي پاڅېدلې پېشمنۍ ډوډۍ هر څه ولې هغې له خوب نه ورځي دا هر څه یې دله تیار کړي لوښي د لینځي جامې در لینځي ته یو جوړی سري کا لاس نه به خلاص شي غنم درته پاکوي په بوجۍ کې هغه وړه هغه ګل دا آسان کار دی د کور دونه دننه خدمت غریبه کوي لکه د نوکرې په شان او ته په هغې کې هم په هغې نیغه نیغ ورځې او ډبی یې او مخ باندې وې او په لاسونه یې وې او کنځل ورته کې په معمولي خبره او پلار کری شړی او قسمونه ورته خورې خدای به درنه د قیامت په ورځ تپوس کوي ښځو سره به ظلم نه کوي حضور پاک پخپله فرمایي خیرکم خیرکم لاهله وانا خیرکم لاهلی وی تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې د خپل کور والا ښځې او بچو سره ښي او دا صفت ما کې پروت دی زه د ښځې او بچو سره ښه نو دې دور کې که ته وایې ښځه کې دا نقصان ده نو دا نقصان به ولې راځي دین نه دی نه ده خبر کړی دې وجې نه زما وروڼو زما د خبرې خلاصه دا شوه چې دا جنکۍ دا په مدرسو کې داخله کړي چې دا علم زده کړي دا قرآن زده کړي د صحابیاتو تاریخ وپېژني وروسته بیا ژوند ښه شته